نفسي نفسي نفسي، يعني نفسي تستحق أن تشفع لها. زمان نفس حق دار لدينا جدا أغيني سوكرا ليش سفارش سوكرا ليش. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وجداوة أول الرسل آدم عليه السلام وجونك باقي الفنار عليه أو بياد أغينا بس ابتداء الشرك شيوا دا قبيل نوح كرلي شويدا ودا طوفان نوح نفس أولاني نبي دي نوح عليه السلام دي. أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول له نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي إن ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كذبت 3 كذبات سورة ظاهرا. قد كذبت 3 كذبات ما أدري دروغ مني. دا دروغ باعتبار السورة سرني، دا دروغ باعتبار الظاهر سرني، أو دا دروغ واقعة ندي. ولم كذب دي توالي چې مخالفت د کلام نه د امر واقعین، د امر واقعین، او دا مخالفت د کلام د امر واقعین نو واقعتا د غرنیو. لیکن صورت د چا د درو وزبه چې صورتا د واقعي سره موافق نو، اگر که حقیقتا د واقعي سره موافق مرګرو چې واقعتا د حقیقتا د واقعي سره موافق وي غیر سو صدق ورته وایي. لیکن چې نبی هغه ته موږ کذب وایو نو موږ دلته کې وایو چې دا واقع دا موافق د واقعي سره صورتا نو، اگر چې موافق د واقعي سره حقیقتا سدي وو ځکه چې د تعبیر 50 سره په کذب سره تنه کړی دی چې دا ورته وي چې لکه دغه زامنو پورته راپورته وکړه بیا چې تاسو ته څو تاسو چې چاته خدایان میار دا پکې نشته به تر ازه چې لار شو دا مروت خبره سو شغل ناغورته روزه دي شغلونو نیمه وی ولی وی انی سقیم زی به ترتیب زکم چې تاسو ته پته ولګي. انی سقیم مرګریا پروګرام می خراب ځکه چې د دې ځامن پیدا کوونکې خدای دې او عبادت د چا کوي د مخلوق کوي. و انی سقیم طبيعت مستاسو نه خراب دي. د دې مقصد دا چې دې بیمار دا دې بیمار نه اسی بس. دویم دا ده چې بل فعله کبیرهم، هغه چې د چا په دې کې پروګرام کول دي دا د ورشه تاسو په تاسو دا ټول اختیارمن ګڼي و کې دې شي دې په سره پاسې دې چې اخواري او بهري ټول د اخواري او وشتي را وشتي دي. نو بل فعله کبیرهم بل فعله اقوى منهم. لیکن اقوال د دې مخاطبین زعم دا چې او دا دې راځي کوي او دا ورته چې د دې زامن د سره د سړي زوی نه دی قوي تر څوک دی زیبا په ذکر دې د کبیرهم مراد نه دی اقوام. دا کلام د واقعي سره بالکل موافق دی، لیکن صورتا د هغې سره موافق نه دی. دریم حضرت ساره رضی الله تعالی عنها مبارکي ووایي چې ان هذه اختي او یقینا په هغه وخت کې موږ څوکونه غدې وتل او د دې په منځ کې اخوت دیني اخوت او موافقت په اعتبار د عقیدې سره وو. ځکه ورته وایي چې ان هذه اختي موږ په دې ټولو کتابونو کې ویلي چې دا د قبیلې د توریې نه دی. توریه دې ته ویل کېږي چې د یو لفظ 2 معنی دي. نو مخاطب السامع ته معنا قریب وایي او متکلم ته معنا بعید اغسطه ده. لکه یو درې تبلیغیان په لار روان وو کنه، دا یو تبلیغي خو امیر سره او سم امیر وخلق النمن. نو دې رهبر ورته ووایي چې رجل یهدیني السبیل، دا یو سړی دی چې ما ته سره لار نو چې رښتیا دته دې ناشنا سړي ته لار رسوي نه وي معلومه.
حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې هغه ماته توحید خي او د دوی دا خیال چې د تعالی د معلومه ځکه ورته لار سمي خي ورته